قسم قسم چالونه ولا ورځي په مختلفو طریقو دل راتاویږي. او چې کله مري بیا قیامت نه مخکې دا بچی پیدا کیږي. ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی یو ځل بیا مې کتاب کې مولیدل خو هغې نه مې اورېدلي مې دا شیطان هګۍ اچوي ځان سره ترخ کې ګرځئ او چې کله هغې کې هغه بچی برابر شي نو ویې غورځوي نو بچی ترې وځي. او په زرګونو بچي راوړي یو شیطان په زرګونو. نو دا بچی خو دغسې سمري او څه دغه کېږي چې کوم وخت کې د قیامت دا وخت را نږدې شي او الله تعالی دا نظام درهم برهم کوي نو د پسې به اسرائیل علیه السلام ورشي د نه هم سا وباسي لکه بچونه چې سا وباسي لږ غوندې مهلت به وله ورکړي د الله هر شي کې حکمت دې به منډې وایي نو په بچ کېدو خو نه شي خو هغه منډه ته وایي خو لا ټیم یو منټ نیم پاتې او سجدې به لګوي سجدې به لګوي یا الله توبه وباسم توبه وباسم یو ځای کې به دې سجده ولګوي. نو اسرائیل علیه السلام به کلکه ونیسي خو هر شي پوه شوی چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه دا کوم ځای وی د آدم علیه السلام قبر دی مخکې او توبه 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 هغه سجدې نه به توبې وباسي. او دغسې یو روایت کې راځي چې قیامت کې به دې سوځي سوځي په زرګونو کاله به دې وسوځي نو رب العالمین به یې راوباسي او آدم علیه السلام به ورته جنت نه راوباسي. زه یو کار وکړه که نه اوس الله ته پته را چې دې دا کار نه کوي وی یو کار خو وکړه که نه وی اوس دې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه اوس ته م بخم دا الله په علم کې دی چې دې دا کار نه کوي ځکه نه اوس سجده وکړه نو اوس ته بخم. څومره به جهنم کې چغې به وي دومره روړې به وباسي چې جهنمیان به د ده چغو نه تنګي دومره چغې به وباسي وی دا اوس سجده ولګوه نو بخم دی وی دا چل نه کوم دا کار نه کوم دومره ضدي دی ښه دومره ضدي ځان دا ظلم ګوره د شیطان صفت دی. نو چې کله دې جهنم ته الله دننه کي یو حدیث پاک کې راځي چې کوم وخت یو انسان پیدا شي ماشوم او دې کله رو رو بالغ کېږي نو یو شیطان ورسره ملګري شي قرین ورته وایي د ملګري یعنې پیوست ملګري او ورسره ملګري شي نه ورسره تر مرګه پورې نور شیطانان هم لګېدلي خو دغه یو ورسره تر مرګه پورې وي. نو د قیامت پر ورځ چې دا کافر سړی الله جهنم ته غورځوي یا دا بدبخته ګناهګار چې الله جهنم ته غورځوي نو چې هغه کوم د جون ملګری شیطان نو اب ورسره په یو پړي وتړي په یو دغه به وتړي څه ورته وایي دا اتکلی باندې زنځیر به وتړي او دواړه به جهنم ته وغورځوي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي چې دا حدیث یې مونږ ته وی نه هغه وی هغه سزا د انسان هغه عذاب په خپل ځای خو دا ډېر لوی شرم دی چې په یو زنځیر سړی د شیطان سره تړلی شوي او جهنم ته غورځېږي. دې ذلت نه دې الله محفوظ وساتي. جهنم ته رب العالمین وغورځوي نو هلته به ورته د اور کورسۍ تیاره کړي نو دی به پرې ودرېږي او دا ټول جهنمیان به ورته مخامخ کښېنوي. ځکه نه دې یارانو ته خو روز تقریر وکړه دا خو ستا د لاسه دې جهنم ته راغلي دي کله نو دی به څه وایي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. یو وعده را سره الله کړی وی او سره ما کړی الله خدا وعده کړی چې مرګ شته جنت شته دوزخ شته عذاب شته خوشحالي شته دا څیزونه د الله وعده رښتونې وه بالکل چې څه ویلي بالکل رښتیا وه. یو د سره ما وعده کړې وه چاته به مې وی خدای نشته چاته به مې وی دوه دي چاته به مې وی مرګ نشته چاته به مې وی جنت نشته چاته به مې وی دوزخ نشته فاخلفتکم ګورې ما ټولې وعدې در سره خرابې وکړلې ټولې غلطې ثابتې شوې. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. نو بیا د سترګو کې د جهنمیانو له لږې خاورې اچوي وایي ما سره مټه خو نه وی راښکلې چې را باندې مې زناګانې کولې ما سره مټه خو نه وی رانیولې چې بوت ته مې در باندې سجدې کولې تاسو ذلي دی ما خو ظلم د تړک کې وسوسې اچولې دا ګناه خو تاسو په خپله کوله ما کم یو سړی د مټه نیولې دی په زور مې بوت ته کښېنولې چې شابه سجدې ورته کوه کم یو سړی مې په زور رانیولې دی ګناه ته به کښېنولې چې شابه دا ګناه پې کوه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. زما خبره ومنله او چې هغه کوم الله تاسو خالق دی رازق دی مالک دی دا هغه خبره هم نه منله. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه ستاسو د چغو جواب کولی شئ. وخې چغې اوس تاسو هم چغې وباسئ او زه به هم چغې وباسم
بدبختیانو چې کم ذات رزق درکو، کم کور درکو، کم عزت درکو، کم جون درکو، کم مال درکو، کم بچی درکول، کم نعمتونه درکول، دا خبرم نه منله او زما خبرم منله، او ما کم یو د مټه نیولې دی او ګناه ته مې کېنولې دی. دا یو تقریر و که دا زیات په خاورو په سترګو کې خاوره اچول. ورونو دا زمون خطرناک دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن حکیم کې الله فرمایي دا ستاسو دشمن دی او دشمن یې وګڼئ ګورئ. او ستاسو له نیکه د آدم علیه السلام او د نیا د حضرت حوا دشمن دی. نو چې هر کله او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوته یې، نو د دې ظالم بدبخته د خپل دشمن ووایي. او اوس هم دشمن دی. یو سړی چې هله پړق ورکړي نو نه یېرېږي، وایي د زوال وم. یو سړی چې هلته کنځل وکړي نو نه یېرېږي، وایي د ما ته پلانکي وخت کې د ما مور کنځلې وه، د ما ښځه کنځلې وه. نو دا بدبخته خو سړي باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنځل کېږي خو له ده په وجه کېږي. دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر اخته کېږي خو له ده په وجه کېږي که نه. نو باید مونږ ومنو چې کوم حکمونه ته الله او د الله رسول ویلي دي، که ته هغه حکمونو پابندي نه کوې، دا شیطان تابعداري شوه. چې د کوم څیز نه الله او د الله رسول منع کړی او ته ترې منع نه شوې او کار دې وکړ، دا د شیطان تابعداري شوه.